السلام علیکم ملګرو. نسیم شاه د انجری په وجه باندې د پی اس ال بقایا میچز نه بهر شوی دی. اوس ډیر ملګری دا خبره هم کوي چې نسیم شاه سره پاکستان کرکټ بورډ زیاتې کوي یا پاکستان کرکټ بورډ په یو سوچا سمجھا پلان باندې نسیم شاه د پی اس ال نه بهر کو راتلونکي وخت کې به د پاکستان ټیم نه هم بهر کوي. نو په دې ویډیو کې په دې ټاپک باندې موږ ډسکشن کوو چې آیا نسیم شاه لپاره خطر شته کنه. نسیم شاه چې کوم ټویټ کړو د مریم نواز خلاف په هغه ټویټ باندې نسیم شاه وای د پاکستان کرکټ ټیم نه هم درې کوي او په یو سوچا سمجھا پلان باندې د پی اس ال نه هم بهر کو. نو په دې ویډیو کې د دې خبرې مکمل پوسټ مارټم کو او د نه علاوه د نسیم شاه حواله سره چې کوم اپډیټس دي ادر سره هم په دې ویډیو کې شریک کوم. نو د نسیم شاه مینوال دا ویډیو ضرور وګورئ. نسیم شاه په دې پی اس ال کې د راولپنډیز لوبډلې حصہ ده. راولپنډیز لوبډله د پی اس ال نوې لوبډله ده. کپتان محمد رضوان دی او دغه لوبډلې د راولپنډیز لوبډلې په دې پی اس ال کې تر اوسه څلور میچز کړي دي او څلور واړې بایلړي دي او یو ته نسیم شاه هم لاړو. نو دغه لوبډله داسې نیمګړې غونډه پاتې شو یعنی بالنګ کې ورسره نسیم شاه محمد عامر ښه بالران ورسره نسیم شاه ته چوټي شو په دې وجه باندې چې نسیم شاه ته انجری راغلی ده. د انجری په وجه باندې نسیم شاه زخمی شوی دی. د هغې په وجه باندې نسیم شاه د پی اس ال نه بهر شوی دی. ډاکټر ورته ویلي دي چې ته فلحال کرکټ مه کوه. ستا چې کوم فیوچر دی دا یو پی اس ال لپاره ته خپل کیریر مه خرابوه. پی اس ال به ډېرې راشي نورې بل کال به وکړي خو ته خپله فوکس په خپل فټنس باندې وکړه او په خپل انجری باندې ته فوکس وکړه چې انجری د ریکور شي نو واپس ته د پی اس ال میچز ته راتلی شي. یعنی نسیم شاه واپس د پی اس ال میچز ته واپسی کولی شي خو د انجری نه ریکور کېدو نه پس د نسیم شاه ریهیب الریډي شروع دی. علاج الریډي شروع دی. خدا خو نسیم شاه د انجری په وجه باندې د پی اس ال نه بهر شوی دی. اوس ډیر مرګري وایي چې نسیم شاه انجرډ نه دی او دا پاکستان کرکټ بورډ د پی اس ال نه بهر کو راتلونکي وخت کې دا ټیم نه هم بهر کوي د پاکستان ټیم نه په دې وجه باندې چې د مریم نواز خلاف ټویټ کړو. د مریم نواز خلاف چې کوم ټویټ د نسیم شاه اکاونټ نشو نو هغه نه پس نسیم شاه په سوشل میډیا باندې ډیر زیات وایرل شوی انتهایی وایرل شو. خلکو وی دا وخت په دنیا کې ټول نه فیمس سلیبریټي چې کومه ده هغه د عمران خان نه پس نسیم شاه دی. یعنی پر سوشل میډیا باندې نسیم شاه یو دوم نو بخامخا مسلم لیگ نون حکومت هم کتلی وي مریم نواز به هم کتلی وي چې د خو ډیر زیات مشهور شو. نو کې دی شي اوس لکه زه تاسو له شور خبره دا نه کوم چې او مریم نواز به نسیم شاه د ټیم نه بهر کړی وي خو نسیم شاه الریډي ځان بې ګناه ثابت کړو. نسیم شاه پی سی بی چې کله نسیم شاه ته شوکاز نوټس جاری کو نو پاکستان کرکټ بورډ ته چې نسیم شاه حاضر شو نسیم شاه ولا مکمل پروف ورکړ چې زما اکاونټ ما نه یوز کولو دغه ټویټ ما نه کړي بلکې دا زما منیجر زما منیجمنت کړی دی او نسیم شاه هغه منیجر چې کوم دی هغه خپل هم دا خبره اقرار وکړ چې او دا ټویټ ما کړی دی. نو نسیم شاه هغه منیجر هم فارغ شو. نسیم شاه ته خپل اکاونټس وغیرہ واپس واغشتل یعنی نسیم شاه بې ګناه ثابت شو خو بیا په هم پاکستان کرکټ بورډ 2 کروڑ روپۍ جرمانه لګولې و. نسیم شاه خوشي په 2 کروڑ روپۍ جرمانه باندې رضا شوی وي او 2 کروڑ روپۍ به پی سی بی ته ورکړي هم وي خو 2 کروڑ روپۍ یو ډېر غټ اماونټ دی. نسیم شاه حواله سره ډېر کرکټ ایکسپرت دا خبره هم کوله چې نسیم شاه خو یو ټویټ په وجه هغه په دې پی اس ال کې ډېر غټ ټینشن جوړو هغه رنګ بالنګ ډیلیور کولو نه چې څنګه داغه نه ایکسپیکټډ و او څنګه داغه مطلب کم داغه بالنګ سټایل دی نو هغه بال هغه ډیلیور نکو ځکه چې دغه ټویټ یو ټینشن او دغه 2 کروڑ روپۍ جرمانه یو ټینشن انسان سره کډیر ام پی سی شنو سو کې چاله اسه نه ور کوي. نو نسیم شاه نه بیا 2 کروڑ روپۍ تلل خامخا نسیم شاه ته به لګ ډیر دک او درد ور کړی وي او 2 کروڑ روپۍ خو یو سایډ لکه یو ډیر غټ ټینشن چې کوم هغه نسیم شاه ته جوړو. نسیم شاه چې کوم دی دا وخت د انجری په وجه باندې بهر د کرکټ نه اور کچره د کرکټ نه دی بهر کوي. نو نسیم شاه فینس چې کوم دی به باقاعده یو خپل کمپین چلی د نسیم شاه لپاره چې څنګه په یو ټویټ باندې تاسو نسیم شاه د کرکټ کیریر راغه خرابوي هغه تاسو هغه بیخي د کرکټ نه ختموي نو بیا به خامخا ان شاء الله مونږ هم په سوشل میډیا باندې د نسیم شاه لپاره کمپین چلو. دا اپډیټ شو ډیر زیاته مننه. والسلام.